السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو زوی ظالم خپل پلار بې دردۍ سره قتل کړی دی. عزتمنو دا پلار به چې دی نو د زوی ښځې سره روزانه جنګ جګړه کوله، خو مینوالو دغه ښځه چې ده نو خپل خاوند ته ویلي دي، دغه خاوند یې رالیږېدلی دی او دغه ظالم خپل پلار په دغه طریقه باندې وژلی دی. راځئ مینوال موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو ورځ ته ورځ دغه شانتې ظلم زیاتی کیږي چې نن څنګه په سیالکوټ کې دغه واقعه عزتمنو مخې ته راغلې ده چې یو زوی ظالمه راولګېدلو د خپلې د ښځې په سر باندې خپل پلار بې دردۍ سره په دغه طریقه باندې ووژلو. مینوالو نو دغه پلار چې دی نو دغه د زوی ښځې سره به روزانه جنګ جګړه کوله. مینوالو حتما چې په یو کور کې چې اوسېږي نو لازمي جنګ جګړه راځي مخې ته د سخر او د انګور عزتمنو چې راځي نو په څپۍ باندې به جنګ جګړه راځي او روزانه به ورته عزتمنو دغه سخر خپل انګور ته ګورېدلو چې اخر دغه انګور چې دی نو خپل خاوند ته وویلې او ورته ویې ویلې که چېرته ما نشي ساتلی نو ما پرېږده او مور کره مې بوځه. نو خاوند ورته په جواب کې ویل چې اخر داسې څه شوي دي ما خو پرېږده. مینوالو ښځې چې دی نو خاوند ته ټوله کیسه کړې ده او ورته ویلي دی چې ګوره ستا دا پلار ما سره روزانه جنګ جګړه کوي، زه یې نه ستا ښځه یم او که نه ستا د پلار. نو مینوالو په خاوند باندې دا خبره بده یې لګېدلې ده، تمانچه یې راغوستې ده او خپل پلار یې بې دردۍ سره قتل کړی دی. په دغه طریقه عزتمنو چې دغه ښځه او خاوند اوس دواړه د کوره تښتېدلي دي او تر اوسه پورې پته نه لګي چې کوم خوا ته تللي دي. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې مرګ نه وساتي. زموږ د عزتمن زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې هېڅکله داسې په معمولي خبرو باندې جنګ جګړې مه کوئ. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.